سکول د دور نه زما د پینټینګ سره د ډرایینګ سره ډېر شوق و. د دغې د وجې نه زه په کلاس کې ماشاءالله په ډرایینګ کې ډېر تکړه وم او خپلو کلاس فیلوز له به مې هم ډرایینګ ایستل. کالج نه کې هم موږ ډرایینګ چې کوم میګزین د کالج راته نو هغه کې ما کارټونونه او یو شی بل شی ایستلی و. نو د هغې د وجې نه زما سره د دې ډېر شوق ډېر نور هم چې کوم دی سیوا شو. ما پینټینګ چې کوم دی نو تقریبا 6 سال وشو چې ما په برش باندې آیل پینټینګ، اکرالیک پینټینګ، واټر کلر دا ما استعمال کړو او د دې د اپر دې چې څومره ښه دغه ټوریز پکنیک پوینټ دی سپاټ دی نو دا ما چې کوم دی نو په کینوس ته چې کوم دی نو دا انسټال کړو. چې موږ د K2 او د ماونټ ایورسټ د دې چې کوم دی نو مختلف پینټینګ ویستو، کومراډ شو، جهاز بانډه شوه او د اپر دیر کوم د سیټي چې کوم مین پینټینګ دی نو هغه ما جوړ کړی دی د الله په فضل او رحم باندې. دا شوق چې کوم دی نو د دې تسلسل چې کوم دی نو اوسه پورې را روان دی. چې کوم دی نو مختلف فیسیلیټیز نشته دی د دې په شا باندې چې کوم دی نو یوه محکمه نشته دی یا چې کوم دی نو یو اداره نشته دی چې هغه موږ سپورټ کړي، هغه موږ مخکې راشو. د علاقې چې کوم دی نو پسمانده ده او د دې د وجې نه موږ خپل کاروبار سټارټ کړو او د هغې سره سره موږ د خپل شوق هم چې کوم دی نو موږ کوو د پینټینګ ده. په شا څوک ولاړ نه دي او نو مواقع نشته دی نو د دغې د وجې نه زموږ خپل چې کوم دی نو د خپل هغه محنت هغه دغه کوو. کله یو ځای ته لاړ شو، کله بل ځای ته لاړ شو. په کور کې چې کوم دی نو موږ دغه خپل لږ ټایم ورکو دې پینټینګز له. د اوسه پورې الحمدلله ما تقریبا د 100-150 نه سیوا پینټینګ جوړ کړي دي. موږ ته لږ سپورټ میلاو شي نو چې څومره زموږ د دې پینټینګ څه شوق دی نو دا به نور هم چې کوم دی نو په دې کې نکار پیدا شي. دا تقریبا 2019-2020 کې ما یو ایگزیبیشن کې هم حصه واخیسته په اسلام آباد کې PNCA کې. په هغه کې ما هم ماشاءالله خپل پینټینګز کېښودو د دغه دپاره او ماشاءالله خلکو چې کوم دی نو مقابلې دپاره د الله خلکو زما چې کوم دی نو ښه حوصله افزایي وکړه. موږ اوس نن د لوارې ټنل ته رالو، دلته چې کوم دی نو څومره ټوریسټ راله یا څومره خلک نن رالو نو موږ وکاته هغو ښه اپریشیټ کوي، ښه داد ورکوي چې یاره ماشاءالله چې کوم دی دلته هم څوک شته دی چې یاره هغه داسې پینټینګونه کوي. موږ اوس لایو چې کوم دی نو د لوارې ټنل کې چې کوم دی نو یو پینټینګ تاسو به ګورئ چې دا موږ اوس تقریبا دا جوړ کړو. د خلکو هغه وینا مطابق چې کوم دی نو هغه ډېر زیات حوصله افزایي ورکړه موږ له ډېره چې کوم دی نو خوښه هم کړه और हम रुके और उसके फन से महजूज होते रहे और हमें बहुत दिलकश और दिलफरेब लगा जब हमने उसके कन्वेस को देखकर और कन्वेस पे उतारा हुआ स्ट्रक्चर, पहाड़ी सिलसिला, पहाड़ों के जो स्ट्रक्चर है उनके और उनको उतारा तो हमें बहुत ही दिलकश और हमें दिलफरेब और हमें बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई कि हमने ये मौका भी यहाँ पर पाया। हम बहुत महजूज हुए। हम आए इधर चक्कर लगाने के लिए, टनल के उस साइड पे भी गए थे, वहाँ पे बराबर इंजॉय किया और यहाँ पे भी आए। यहाँ पे आके भाई साहब को देखे तो इधर का पूरा लोकेशन और पेंटिंग कर रहा था तो इससे भी लुत्फ़अंदोज़ हुए और बहुत ज़बरदस्त माहौल है। बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, यहाँ पे आते हैं और मज़ा देते हैं सब लोग. زما د حکومت او ادارو نه دا مطالبه ده لکه څنګه چې ووکیشنل ټریننګ ورکوي، ریډیو ټي وي وغیره یا چې کوم دی نورو دغه باندې فوکس ورکوي نو دغه شانتي د آرټ لم چې کوم دی نو یو داسې ووکیشنل ټریننګ سنټر دغه کې چې هغه د خلک راځي هغه پینټینګ جوړوي، هغې له چې کوم دی نو څه مواعظه ورکوي او دا خلک چې کوم دی نو هم رابارته شي کوم چې دا اوس په ایرو کې پټ دي، مثال کې طور پر لالونه دي، دا بار ته راشي خطاطۍ والا شته دی په دې علاقه کې. او زمونږ خو دا خواهش ده چې د اپر دیر یا د ټوریزم چې لکه مثال کې طور پر هغو کومه دغه کوي چې یاره علاقه دې مخکې لاړه شي نو زمونږ دا کوشش دی چې مونږ د برش په ذریعه د خپلې علاقې ښایستهوالی کېنوسته منتقل کړو، خلک یې ویني، بهر ته لاړ شي او دا خلک وپېژني چې یاره دا دلته هم څه داسې علاقه شته دی یا داسې خلک شته دی چې هغه خپل د علاقې خوبصورتي چې کوم دی نو هغه
ظاهرول غواړي، نو زما دا خواهش دی چې د اپر دیپ چې څومره قدرتي او نیچر سپاټ دي ښه ښکلي، دا زه چې کوم دی کینویس ته د برش په ذریعه باندې منتقل کړم او خلک د دې نه دغه شي دا خوشحاله شي.